ماشوم پیدا شي نو داغه په یو غوږ کې اذان ویلې کیږي او په دې بل غوږ کې داغه اقامت کیږي. آیا دا طریقه صحیح ده کنه دا ردی حکم مونږ کول شته او کنيشته ده او کسړی په کرسي باندې مونږ کوي داغه د لپاره څه شرط صاحب ډاکټر ذاکر نایک صاحب په باره کې علما وی جره د تقرونه ملګوي د تقرونه م اوري او دا سړی خطا کوي نو دا خبره صحیح ده او کدا پسې ملنډي کوي نو دا مسله څنګه ده؟ په ګیره پسې یو سړی ملنډې کوي یعنی یو سړی ګیره پرېښې ده دا ورته وایي کله شیخ ورته وایي کله ورته امیر صاحب ورته هم نه وایي امیر ورته وایي او یا دا ده چې چا ګیره پرېښې هغه ته ساده وایي هغه ته کمقل وایي. کله کله داسې زنانه مې جنکۍ چې د هغوی کله داسې څوک تپوس وکړي چې هغه عالم دی مفتی دی او د هغه په مخ باندې د رسول الله سنت دی نو وایي زه د دې شیخ سره او د دې امیر سره او د دې ګیرې والا سره زه نکاح نه کوم او قسمه قسم خنداګان جایز دي او که ناجایز دي. مرغۍ ساتل کوترې ساتل دي یا دغه شانې خاروګانې ساتل دي توتیان ساتل دي نو دا بلبلې ملبلې ساتل څنګه دي شریعت کې؟ تعویز کول چې حافظ ادریس سے باقاعده په جهر باندې جنازه کړې ده الله اکبر نه پسې سورۃ الفاتحه ویلې ده د هغې نه پسې بیا سورت ویلې دی او د هغې نه پس بیا درود ویلې شوی دی او په آخر تکبیر کې ډېرې دعاګانې کاروبار کول څنګه دي؟ تبلیغ والا ورونه یو خبره کوي چې څوک په تبلیغ کې لاړ شي نو یو مونځ په یو کم 50 کروڑو باندې دی نو دا خبره صحیح ده. شب معراج باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام جی شاعران په علماو پسې مدرسو پسې اسلام پسې خبرې کوي دا داسې اشعارو څه حکم دی؟ د ایزي پیسه اکاونټ په باره کې ډېر زیات تپوسونه کېږي. ایزي پیسه اکاونټ چې د ماښام فرض او دارنګې د اذان په درمیان کې که څوک 2 رکعته مونځ کوي دا جایز دی که نه؟ الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد خاتم النبیین اما بعد اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یو ملګری سوال کړی دی چې کله ماشوم پیدا شي نو داغه په یو غوږ کې اذان ویلې کیږي او په دې بل غوږ کې داغه اقامت کیږي. آیا دا طریقه صحیح ده که نه ده ردی حکم څه دی؟ د دې په باره کې امام ترمذی رحمه الله د حدیث پیش کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دن وسی وشو حضرت حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه له اذان په غوږ کې ویلی دی او دویم نمبر په خپله باندې حدیث مبارک کې راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من ولدا له د چا چې بچی وشي نو څه دې وکړي فاذن فی اذنه الیمنى واقام فی اذنه الیسرى چې یو سړی دی دغه بچی وشو او د دغه په دې ښې غوږ کې اذان وایو او په دې ګس غوږ کې ورته اقامت وکړو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لم تضره ام الصبیان دا یو بیماری ده د ام الصبیان بیماری به دته نه لګي. لہذا په دې کې قولی احادیث موجود دي فعلی احادیث موجود دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله باندې خپلو نوسو ته اذانونه په غوږ کې ویلي دي او نبی علیه السلام تعلیم هم ورکړی دی. امام ترمذی رحمه الله د احادیث په خپل کتاب کې پیش کړي دي او امام ترمذی رحمه الله مو چې دا حدیث صحیح حدیث دی لہذا دا صحیح طریقه ده او په دغه طریقه د مسلمانانو بچی چې کله پیدا شي په دغه طریقه باندې دا لویږي او طریقه هم دقه ده چې ماشوم به سړی په غیږ کې والي په خپله باندې بالفرض که اخلي دا په غیږ کې والي او په دې ښې غوږ کې دې ورته اذان وکړي او په دې ګس غوږ کې دې ورته بیا اقامت وکړي دا طریقه ده. بالفرض که بل څوک هم داسې وي چې هغې ورته ونیسي دا هم طریقه صحیح ده چې ماشوم ورته څوک ونیسي او په دې ښې غوږ کې ورته اذان وکړي او په دې ګس غوږ کې ورته اقامت وکړي. البته غوره طریقه دا ده چې سړی یا خدا ده چې یو ښه عالم دی او تقوادار عالم دی دغه د خولې مبارکې نه د اذان وشي نو په دې کې به انشاءالله تفاعل به نیکپالي به ښه خبره وي او بالفرض که ښه عالم نه نو په خپله باندې دې هم سړی اذان وایي په خپله دې هم اذان وایي په خپله باندې اذان ویل او مسلمان له پکار دی چې دا اذان یاد کړي خپل بچو ته اذان وایي. البته دا طریقه خطا ده چې کله د زنانه ماشوم وشي یا سړی د بهر نه مولوي صاحب راولي یا څوک طالب العلم راولي او هغه د کمې زنانه چې ماشوم شوی دی او هغه باقاعده ناسته ده او بغیر د پردې نه دغه طریقه ټیک نه ده. دغه طریقې نه ځان ساتل غواړي ځکه چې پرده ځان له یو شرعي حکم دی او ماشوم ته اذان ویل او اقامت کول ځان دا یو شرعي حکم دی لہذا د دواړو شرعي حکمونو خیال ساتل پکار دي. او علماو اصل کې د دې فایده دا ده چې دا ماشوم کله پیدا شي
نو دا ماشوم چې پیدا کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کل مولود یولد علی فطرة الاسلام، هر ماشوم د مسلمان پیدا کیږي. فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه او یشرکانه، مور پلار ته یا يهودي جوړ کی یا ته عیسائی جوړ کی یا ته مجوسی جوړ کی او یا ته مشرک جوړ کی. نو دا ماشوم مسلمان پیدا کیږي، د په اسلامی فطرت باندې پیدا شو، په اسلامی فطرت باندې پیدا شو، بیا دغه فطرت ورته تلقین مو شو، په دغه کې ورته ویل شو، نو په دې اسلامی خټه کې پیدام شو او به اسلامی आवाज او د الله ر توحید او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت هغه आवाज او هغه شهادتین دی په غوګونو باندې واوریدل. او بعض علما په کې دا نقطه مو اصل کې ردی مطلب هم دا دی چې بس دا د انسان دا ژوند منتخي چې ګوره چې کله اذان وشي، اذان نو 15 منټه پس عام تور باندې په جمعات کې بیا خلک استمونس کوي. دې مطلب هم دا دی چې کله ماشوم پیدا شو، اذان وشو او وسو د دومره عمر پاتې دی چې وس دا واپس سم لیدنه ساوخی جو امام په سلور تکبیرات وي، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، سلور تکبیرات کم چې جنازه کې فرض دي. مطلب دا چې ډېر کم عمر د پاره راللې، بس اذان وشو او اقامت هم وشو، بس صرف منځ پاتې دی او منځ بس دا یو 15 کاله عمر دی یا دی او یا کاله عمر دی، وفات کېږي به 15 کاله او یا کاله څه عمر دی. لہذا د دې مطلب هم دا وي چې ګوره ډېر زیات په حساسیت سره خپل وخت تېر کړه، د الله تعالی د دین ځان تابع کا، نو لہذا دا یو جایز عمل دی. د سوالو دا د هغې جواب شو. دا یو ملګري بل تپوس کړی دی چې په کرسۍ باندې مونځ کول شته او که نشته دی، او که سړی په کرسۍ باندې مونځ کوي د هغې دپاره څه شرطونه دي؟ نو کرسی، صلات علی الکرسی یا صلات فی الکرسی، په کرسۍ باندې مونځ کول یا په کرسۍ کې مونځ کول، کرسی د عربی ژبې لفظ دی، اردو پښتو کې هم استعمالیږي. په کرسۍ کې مونځ کول دا جایز دی، خو چې کله عذر وي. بالفرض که عذر نشته دی، عذر نو بیا به سړی په کرسۍ کې مونځ نه کوي، او چې کله عذر راشي، عذر څه دی؟ عذر دار سړی ودرېدی نشي، یو عذر دار سړی رکوع نشي کولی، په ملا باندې درد، دوا عذر دار سړی د قیام نه سجدې له نشي تللی، درې څلورم نمبر دا سړی سجده نشي لګولی، دا عذر دی، دا اعذار دی. پنځم نمبر دا په تحیات باندې نشي کېناستلی، دا اعذار دی. شپږم نمبر دا ده چې دا سړی دومره کمزوری شوی دی چې دا ودرېدل او بیا ښکته کېدل او بیا بیرته راپاڅېدل دا نشي کولی، دا هغه اعذار دي. د دې اعذارو په وجه باندې احادیثو کې او د فقه کتابونو کې باقاعده د مسایل ذکر شوي دي. سړی په ولاړه باندې مونځ کولی شي، په ولاړه باندې دی کوي، خو چې په ولاړه باندې مونځ نشي کولی بیا ته قیام ساقط شو، په ناسته دی کې په قعود باندې دی کوي، او بالفرض په ناسته هم نشي کولی بیا دی په ډډه باندې کوي. الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، په ډډه باندې دی کوي، په ډډه نشي کولی په اشاره باندې دی کوي، د سر په اشاره باندې، البته د سر د اشارې نه چې پرېوتو نو بس د ده نه بیا مونځ ساقط شو، دا وخت پورې دا مکلف دی. په دې بنیاد باندې فقهاو د فتاوو دا مسلې لیکلې ده چې په کرسۍ کې مونځ کول جایز دي. البته په کرسۍ کې به سړی مونځ څومره کوي، یعنی څنګه مونځ به کوي. ګوره یو طریقه خدا ده، یو سړی ودرېدی شي خو دا رکوع له نشي تللی، یا دا چې رکوع له هم تللی شي خو سجدې له نشي تللی، د هغې دپاره طریقه دا ده چې دا سړی د اول په ولاړه باندې مونځ کوي، کرسۍ دې ښودي او په ولاړه باندې ټیک ټاک ودرېږي، داسې طریقه باندې دې باقاعده ودرېږي او مونځ دې کوي. الله اکبر اول دی مون شروع کی به دا طریقه باندې، کله چې دا بیا رکوع لذي نو رکوع له هم باقاعده راښکته شي سبحان ربي العظیم، او دا غینه پس بیا سمع الله لمن حمده، اوس دا غینه وروسته بیا سجدې له نشي تللی، نو دا غینه پس بیا بیرته په دې دقه شانې دي کینی په دې کرسۍ کې او بیا دې داسې په اشاره باندې سجده ولګوي. دقه طریقه ده دی، یعنی د قیام کولی شو نو قیام یې کولی شو، قیام یې په ولاړه باندې وکړو او بیا سجدې له نشو تللی او د سجدې دپاره بیا راښکته شو، لحاظ دا طریقه جایز ده. علماو دا مسله لیکلې ده. البته په دې کې بیا یو بله مسله هم ده، بله مسله دا ده، هغه دا ده چې یو سړی دی هغه قیام نشي کولی، نو قیام چې نشي کولی نو بیا ده ته اختیار دی چې دا څومره ودرېدی شي. په طور مثال دا 15 منټه قیام کوي، په 15 منټه قیام کې دا 2 منټه ودرېدی شي، 2 منټه نشي ودرېدی، نو څومره چې ودرېدی شي ودرېږي، او چې بیا نشي ودرېدی نو بیا دې کینی باقي مونځ په ناسته باندې وکړي. دا دواړه طریقې جایز دي. او په دې کې زه یو مسله بیانوم، او دا مسله د یادولو دغه دا ده، فقهاو دا خبره لیکلې ده چې کله یو سړی دی او هغه سجدې له نشي تللی، سجده نشي لګولی، د ده نه قیام ساقط شو، ځکه چې سجدې له نشي تللی او د سجدې نه پاسېدل نشي، د دې مطلب دا دی چې دا قیام هم نشي کولی، نو قیام ته خود به خود د ده نه ساقط شو. لہذا که یو سړی سجدې له نشي تللی نو د ابتدا نه دا په ناسته باندې مونځ کولی شي. بیا مسله باندې به تاسو رسېدلی یئ، سجدې له نشي تللی نو ابتدا نه سړی په ناسته مونځ کولی شي،
نو چې په ناسته مونځ کولی شي په کرسۍ کې هم د ابتدا نه مونځ کولی شي. دغه دواړه طریقې دي، یا د قیام په ولاړه باندې کوي او بیا د نور کینی سجدې په اشاره باندې کوي رکوع، او یا دا چې مستقل مونځ په کرسۍ کې کینی او مونځ کوي. لہذا دا طریقې بالکل جایز دي. په دغه طریقه باندې د معذور مونځ دی، په دغه طریقه د معذور مونځ دی. د دې سره سره دا یو ملګري پکې تپوس کړی دی. هغه تپوس دا دی چې ډاکټر ذاکر نایک صاحب په باره کې علما وایي چې یاره د تقریرونه مه لګوئ، د تقریرونه مه اورئ او دا سړی خطا کوي. نو دا خبره صحیح ده او که دا خبره غلطه ده؟ نو ګوره که تاسو زما مزاج پیژندلی وي نو ما د ابتدا نه دا خبره وکړله او زه هر ځل دا کومه دا خبره چې کله یو سړی مسلک یاد کړی، یو فرقه یاده کړي، نو هغه د خپل عالم نه بغیر د بل عالم خبره نشي اورېدلی. خو کله چې یو سړی دین یاد کړی، دین نو په هغه باندې بیا د هر چا خبره لګي. ښه الحمدلله موږ دین یاد کړی دی، په موږ باندې د اهل حدیث عالمانو تقریر ښه لګي، د علماء دیوبند تقریر باندې ښه لګي، د علماء احناف، د علماء اشاعت، د ټولو عالمانو تقریر باندې ښه لګي. لہذا مزاج ځان له داسې جوړ کړي چې د هر چا تقریر د باندې ښه لګي څوک چې حق وایي. لہذا د ډاکټر ذاکر نایک په باره کې موږ دا خبره کوو چې ډاکټر ذاکر نایک صاحب یو ډېر نامور عالم دی. ډاکټر ذاکر نایک صاحب حفظه الله د دین ډېر ښه خادم دی او د دین ډېر لوی خدمت یې وکړو، خاص کر په اشاعت دین کې او په اشاعت اسلام کې چې د هغه د تقریر او د هغه د درسو او د هغه د اجتماعاتو او د هغه د دروسو په وجه باندې په زرګونو نه بلکې په لکونو خلک اسلام ته راغلل. او زه به دا خبره وکړم چې دا مولي صاحب ډېر غلط کار کوي چې تا ته و چې د ذاکر نایک صاحب تقریر ما اوره. ذاکر نایک صاحب ما او تا خو په جماعت کې کینو او فیسبوک ته کینو او چاته مسله بیان کو ښه برابر او مسلمانانو ته مسلې بیانو، او ذاکر نایک صاحب هندوانو ته، عیسایانو ته، سیکانو ته، یهودو ته مسلې بیانې. هغه خلک مطمئن کوي او دغه خلکو اطمینان وکړي او هغه راشي او هغه مسلمان شي. دا څومره لویه خبره ده. زه به تا ته یو حدیث ویم. نبی علیه صلات وسلام د خیبر په غزا کې حضرت علی رضی الله عنه ته ویلي و که نه چې کله د خیبر د قلعه له ورځې قلعه قموس له پته کوي د تورې د ګزار نه مخکې دعوت وله ورکه او ویل که بالفرض ستا په لاس باندې یو کس مسلمان شو نو ستا دپاره د سرو خانو نه بهتره خبره ده. ورته ویل ان یهدي الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. که ستا په لاس باندې الله تعالی یو کس له هدایت ورکو د ډېرو غټو سرو خانو نه تعالی بهتره ده. د ذاکر نایک صاحب په لاس باندې یو نو، دوه نو، په سوونو نو، په زرګونو نو، بلکې په لکونو خلک مسلمانان شو. نو هغه خو تعالی خلک مسلمانان کوي. زمونږ یو ډېر ناشنا مزاج د علماو جوړ شوی دی. انبیا علیهم الصلوات والتسلیم الله را لیږلي د دې غرض دپاره چې خلک د بنده د عبادت نه وباسي او د الله په عبادت کې ورکي. یعنی خلک د کفر نه راوباسي اسلام ته. یخرجوهم من الظلمات الى النور. د کفر نه سړی اسلام ته راولي، د تیرو نه سړی رڼا ته راولي. د انبیاو دعوت دا دی چې خلک جنتی کی، خلک مسلمانان کی. زمونږ علماو ټولو نو بعضې علماو دا کار شروع کړی دی چې موږ به سړی د اسلام نه وباسو. څنګه؟ پلانی کافر، پلانی کافر، پلانی کافر، پلانی کافر، پلانی مرتد، پلانی مرتد، پلانی مرتد. بس دا مولوي صاحب ځان له یو گیت یاد کړی دی او ترانه یاده کړې ده د ځان نه بغیر د هر چا ور. یره جي چې په اهل حدیث پسې مونږ څنګه دی مکروه تحریمي دی پسې همیشه د پر امام ما جوړوه. یره جي په اشاعتي پسې مونږ څنګه دی پنځپيري پسې هلکه مونږ پسې مکروه تحریمي دی مستقل امام به نه جوړه. هلکه په جماعت اسلامي والا پسې مونږ څنګه دی مکروه تحریمي دی او ګوره مستقل امام به نه جوړه. هلکه په تبلیغي پسې مونږ څنګه دی مکروه تحریمي دی او مستقل امام به نه جوړه. نو په چا پسې مونږ صحیح شو؟ هلکه دیوبندي پسې مونځ کېږي که نه کېږي؟ مونځ پسې مکروه تحریمي دی مستقل امام به نه جوړی. اهل حدیث دې ته ویستو، اشاعتي دې ته ویستو او پنځپیری دې ته ویستو، جماعت اسلامي دې ته ویستو، اشاعت دې ته ویستو، تبلیغي دې ته ویستو، څوک دې پکې پاتې کو؟ لہذا مونځ په چا پسې کېږي؟ دا ته خو تناشنا غوندې قصه دې یاده کړې ده. ډاکټر ذاکر نایک صاحب باره کې هم دغه خبره موږ کوو. هر عالم چې قرآن او حدیث بیانوي الحمدلله موږ چا نه نه یېرېږو او چې څوک کوم طرف ته ځي زما استاد به څوک دا تپوس نه کوي چې یاره ما ورته په دې خپله پارټۍ کې څومره خلک داخل کړل. دا تپوس به رانه کوي چې څومره خلکو ته م دین وښودو، څومره خلکو ته م دین وښودو او زما سره تقریر او د درس په وجه باندې څومره خلک جنت ته لاړل. ذاکر نایک صاحب چونکې اهل حدیث دی نو که بالفرض کم خلک اهل حدیث نه او د هغه ورسره نه لګي نو دا غلط کار کوي. زه اهل حدیث نه یم خو ذاکر نایک صاحب مې زړه نه خوښ دی. زه اهل حدیث نه یم خو د اهل حدیث عالمان مې ښه د زړه نه خوښ دي. داسې قسمه زړه کې مینه پیدا کوي داسې څه مسله په دې کې نشته الحمدلله. ذاکر نایک صاحب باره کې زموږ دغه رایه ده. د دې سره سره دا یو بله مسله دا یو ملګري سوال کړی دی چې څوک په ګیره پسې ملنډې کوي نو دا مسله څنګه ده؟
په ګیره پسې یو سړی ملنډې کوي، یعنی یو سړی ګیره پرېښې ده، دا ورته وایي کله شیخ ورته وایي، کله ورته امیر صاحب ورته هم نه وایي، امیر ورته وایي. او یا دا چې چا ګیره پرېښې هغه ته ساده وایي، هغه ته کمقل وایي. کله کله داسې زنانه مې جنکۍ چې د هغوی کله داسې څوک تپوس وکړي چې هغه عالم دی، مفتی دی، او د هغه په مخ باندې د رسول الله سنت دی، نو وایي زه د دې شیخ سره او د دې امیر سره او د دې ګیرې والا سره زه نکاح نه کومه. او قسمه قسم خنداګانې پسې کوي. یاد ساتئ ګوره یو سړی ګیره نه پرېږدي دا ګناهګار دی. یو سړی ګیره خرئ یا دومره ور کوټي کوي، دومره خرئ چې بالکل دا د خرولو سره مشابهت لري، نو دا ګناهګار دی، دا فاسق دی، او الله به دې تپوس کوي. الله دې هغه ملګرو له توفیق ورکړي چې څوک ګیرې خري یا څوک ګیرې کټ کوي چې هغه ښه ګیرې دوی کې ښه مزیدار. خو بالپرس که یو سړی په ګیره پسې خاندي چې یاره دې سړی ګیره ده او دا کمقل دی او دا ساده دی، دا استهزا کوي، نو یاد ساتئ ګورئ دا ګیره د شعائر اسلام نه ده، دا د شعائر اسلام نه ده. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. څوک چې د الله د شاعر احترام کوي دا د زړه تقوا ده. او الله رب العالمین په سورة المائده کې فرمایي یا ایها الذین آمنو، اے مسلمانانو تاسو ګورئ د الله شعائر د دې بې حرمتي مه کوئ. یا ایها الذین آمنو دا تقریبا 14 عقود ایمانیه په دې کې بیان شوي دي، 14 عقود ایمانیه چې لا تحلوا شعائر الله. تاسو د الله تعالی د شاعرو بې احترامي مه کوئ. څوک چې د الله د شاعرو بې احترامي کوي نو دا سړی ګورئ بیا د انجام ډېر خطرناک دی، بلکې په ده باندې د کفر یره ده، د کفر یره ده. لہذا کوم سړی چې په ګیره پسې خنداګانې کې استهزا کوي دا د نبي علیه صلات وسلام د سنتو استهزا کوي. ګیره خو سنت نه ده بلکې دا خو واجب ده. 15 قسم الفاظ په دې کې راغلي دي. وفرو پکې راغلی دی، اعفو پکې راغلی دی، ارخو پکې راغلی دی، ارجو پکې راغلی دی. نبی علیه السلام یوازې پرېښې نه ده بلکې امر یې کړی دی. په دې بنیاد باندې د ګیرې استهزا کول، ملنډې کول دا کفر دی، دا انسان د ایمان نه وباسي. په دې بنیاد باندې د ګیرې احترام کول پکار دي، د ګیرې احترام کول پکار دي. یو بل ملګري تپوس کړی دی مرغۍ ساتل جایز دي او که ناجایز دي. مرغۍ ساتل، کوترې ساتل دي، یا دغه شانې خاروګانې ساتل دي، توتیان ساتل دي، نو دا بلبلې ملبلې ساتل دا جایز دي که ناجایز دي؟ جواب دا دی چې مرغۍ ساتل دا یو مباح کار دی. مباح مطلب دا په ساتلو کې ثواب نشته او په نه ساتلو کې څه ګناه نشته. نو که چا ساتلی یو جایز کار دی، د ثواب په نیت به څوک نه ساتي چې یاره دا پلانې مرغۍ ځکه ساتم چې په دې کې څه خاص ثواب دی. البته ساتلی جایز دي. دلایل یې څه دي؟ یو خو دا خبره ده چې شرطونه پکې یاد ساتل غواړي. هغه دا ده چې مرغۍ به ساتل جایز وي خو په دې شرط باندې چې هغه مرغۍ له به سړی خوراک په ټیم ټیم ورکوي. دویم نمبر دا چې مرغۍ ساتل جایز دي خو هغه مرغۍ ته به تکلیف نه ورکوي، یعنی د هغې نه بچي به نه خرڅوي، د هغې نه به انډې نه رالي، دارنګې د هغې نه به وزرې مزرې نه وباسي، دا ګناه ده. او بله دا ده بالفرض که دا مرغۍ الوتو والا ده نو د هغه پنجره دومره تنګه نه وي چې هغه پې خپل فطرت په هغې کې پرېږدي، نو داسې قسم مرغۍ بیا ساتل جایز دي. زه به درته حدیث ویم. حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي وایي نبي علیه صلات وسلام به زمونږ که راتلو او زما یو د مور بچی او میرنی ورور ابو عمیر د هغه نوم هغه به مرغۍ ساتله، بلبله به یې ساتله، نو مرغۍ ترې مړه وه. وایي نبي علیه صلات وسلام یو ورځې راغی او زما دا ورور داسې مړه اوې شانې ناست و. د ماشومانو مرغۍ چې کله مړه شي او یا پیشو یې مړ شي چېرته، یا کوتره موتره مړه شي، چرګ یې چېرته مړه شي، نو دا ماشومان چې څومره خفه بیا ډوډۍ نه خوري، ډېر زیات بې طبیعته وي، تبې وله کله کله راځي. نو نبي علیه صلات وسلام چې کله راغی او دا ابو عمیر داسې مړاوی پروت و، ویل یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیره مرغۍ دې څه کړله؟ نبي علیه السلام ته پته لګېدلې وه چې مرغۍ مړه ده، ځکه ورته ویل چې یا ابا عمیر ما فعل النغیر، هلکه ابو عمیره مرغۍ دې څه شوله؟ زموږ شیخ محترم حضرت سابق صاحب رحمت الله علیه دغه انداز ما ته اوس معلوم دی، موږ د ترمیزي کلاس چې کله اغستو او د بخاري د هغه نه دا حدیث چې کله موږ ته ووایو نو هغه به هغه انداز هم کوو چې نبي علیه صلات وسلام بیخي د ماشومانو انداز جوړ کړو چې لکه ابو عمیره هغه مرغۍ دې څه کړله، بلبله دې څه کړله؟ وایي ظاهره خبره ده، هغه به ورته ویل چې وکه شوله، د ورکې په ځای ورته وکه شوله. دا الفاظ در سابق صاحب د خولې هغه الفاظ ماته یاد دي. لہذا دا مرغۍ ساتل دا جایز دي، خو په دې شرط چې تکلیف به څوک نه ورکوي ورله. نو که څوک دا د دې بزنس کې، بزنس هم جایز دی ځکه یو جایز روزګار دی. البته علماء لیکلي په دې هدایه کې هم دي او د قدرۍ کې په دې کتابونو کې شته چې دا هوا مرغۍ سړی دې نه خرڅوي ځکه په دې د چا ګرفت نشته دی، دا بیا فاسده باطله ده. البته که چېرته سړی مرغۍ اغستې دي او د دې خرڅول کوي نو بالکل جایز دي، ځکه دا بانګیان دا مرغۍ دي، دې ته مرغۍ وایي، دا مرغۍ دي، دا موږ خرڅو. اوس په ځمکه باندې ګرځي، څه الوځي وغیره وغیره، نو مرغۍ ساتل لا جایز دي. یو بل ملګري تپوس کړی دی چې تعویز کول څنګه دي شریعت کې؟ تعویز کول، تعویز
نو دا تعویز لفظ دا خود عربی دی، عوض یعوض تعویز. اصل کې دې ته په عربي کې تمیمه وایي، تمیمه. څنګه چې هغه شاعر وایي چې وإذا المنیة انشبت اسفارها ترى كل تمیمة لا تنفع. کله چې مرګ خپلې پنجې خښې کړي نو ته به ګورې یو تعویز به بیا دا به فایده نه ورکوي. د تعویز شرعي حیثیت څه دی؟ د دې په باره کې مسله یادول دا پکار دي چې تعویز دوه قسمه دی، یو جایز تعویز دی، یو ناجایز دی. ته به وایې چې څنګه یو جایز دی او بل ناجایز دی؟ د هغې وجه دا ده چې اصل کې دا تعویز چې دی، تعویز دا زموږ د عربۍ اصطلاح نه ده بلکې دا د پښتو اصطلاح ده زموږ، یعنې دا موږ په پښتو کې تعویز وایو، نور په عربۍ کې ورته تمیمه وایي. هغه دا ده چې په مصنف د ابن ابي شیبه کې دا حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته قسمه قسم دمونه ښودلي وو. ابو خاري کې چې راغلي دي چې ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه په یو ځای کې د یو قبیلې سردار لړم چې چلیو او په سورة الفاتحه باندې دم کړو او 10 بیزې یې اغستې وې. بخاري کې حدیث دی. نو کله چې راغی نبی علیه السلام ورته ویل چې تا ته چا ویل چې دا دم دی؟ ویل ما ته الله تعالی په زړه کې اچولې وه. نو ګوره دم شوی دی، نبی علیه الصلاة والسلام په خپله باندې دم کړی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته بعضې دمونه ښودلي وو، بعضې دمونه یې ښودلي وو. نو حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنهما د عمرو ابن عاص زوی دی، مصنف د ابن ابي شیبه کې دا روایت موجود دی چې هغه به داسې کار کوو چې کم بچیان به هغه به عربي ویلی شوله او دا الفاظ به یادولی شول، دعاګانې به یادولی شوې. دا دعا به ورته یادوله، ویل دا وایي چې تاسو نه یریږئ. دا د یرې یو دم یې ورته ښودو چې اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. دا قسمه دعاګانې به ورته ښودلې. خو کومو بچیانو به چې دا دعاګانې نه شوې یادولې، ماشومانو، وایي دا دعاګانې به ورته په کاغذ کې ولیکلې او دا به ورته غاړې ته ځوړندې کړلې. په دې بنیاد به دا صحابي عمل دی، د صحابي عمل دی. صحابي دا کار ولیکو نو اگر چې د صحابي په فعل باندې د هغه په عمل باندې مسله نه ثابتېږي، خو یو خبره دا ده چې صحابي دا عمل کړی دی نو که دا عمل بالفرض چېرته باطل وي په کار دی چې صحابه کرامو دا منع کړی وی. لہذا موږ دا خبره کوو چې مطلق تعویز جایز هم نه دی، مطلق تعویز ناجایز هم نه دی. په دې کې خو بد شته. خو بد دا چې لکه دا الفاظ چې کوم د عبدالله بن عمرو بن عاص دي دا الفاظ صحیح دي. لہذا د تعویز دپاره دا یو شرط خدا دی چې د دې معنا او د دې مفهوم دا به بالکل ټیکي، د قرآن او سنت سره به دا برابري، معنا مفهوم به برابري. یعنی د دې معنا د دې مفهوم دا به داسې وي چې په دې به سړی پوهېږي د قرآن او د حدیث سره برابر وي. یو شرط له دا دی. دویم نمبر دا چې په دې کې به داسې شرکي کلمات په پکې نه وي، یعنی د غیر الله نه په دې کې مدد نه غوښتلی شوی. دا دویم نمبر شو، د غیر الله نه په دې کې مدد به نه غوښتلی شوی. دا دویم شرط شو ورله. دریم شرط ورله دا دی چې دا به تعویز ته مؤثر بذات نه وي. مؤثر بذات څه ته وایي؟ مؤثر بذات دې ته وایي چې یو سړی و چې دا تعویز مو کو د دې سره به زه ښه شمه، لکه څنګه چې بعضې تعویزګر مولیانې یا د عاملانې دا ناست دي دا تعویز په غاړه کې انشاءالله تعالی بس 2 ورځې پس به ټیکې، بس دا چې تا واچو ته به ټیکېږي او دا دنده شروع د پوټوسټیټې شروع دي. نو دا خبره ده چې ګورئ مؤثر بذات به نه ګڼي بلکې وایي به چې الله تعالی به مې ښه کوي. مؤثر بذات دا به الله تعالی مني، الله به ګڼي، او دا به غیر مؤثر بذات ګڼي، غیر مؤثر بذات، بلکې دا وایي چې په دې تعویز کې او په دې الفاظو کې اثر څوک اچولی شي؟ الله تعالی اچولی شي. 3 شو. او د دې سره سره 4م نمبر دا چې دا کم سړی علاج کوي نو دا په خپله باندې د علاج کولو ښه ماهر به وي، ښه صحیح عامل به وي. یعنې ده چې دا کم عملیات کړي دا به داسې شرکي الفاظو باندې به خپل عملیات نه کړي بلکې قرآن حدیث به وایي. دا به قرآن حدیث باندې پوهېږي. او د دې سره سره دا ده چې د تعویز په دې کولو کې به داسې د غیر شرعي دا ناجایز دي، یا چې او د دې سره سره دا چې روزګار دې ته جوړ کړی دی او دا ناجایز دي. او نور بالفرض که د دې شرطونو سره دا تعویز و دا تمیمه وه دا بیا جایز دي. یو پکې ما د عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما د هغه دلیل هم پیش کو. البته یو خبره چې هغه د خلکو ذهن ته ورځي ادا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې من علق تمیمة لا تمم الله له. نبی علیه السلام چا چې تمیمه، من علق تمیمة، چې چا تمیمه یا من تعلق تمیمة، چا چې تمیمه او تعویز غاړې ته واچو نو په لا تمم الله له، الله دې ولا دا حاجت پوره نه کړي. نبی علیه السلام خیري کړي دي چې چا تمیمه واچوله نو الله دې دا عمل له پوره نه کړي. دویم نمبر دا چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې من تعلق شیئا وکل الیه، چا چې غاړې ته یو شی واچو دا به هغې ته وسپارلی شي. نو د دغې معنی اصل کې دا ده، جلال الدین سیوطي رحمه الله هم دا معنی لیکلې ده چې من تعلق شیئا یا من تعلق تمیمة معنا ده من تمائم اهل الشرک،
د مشرکانو تمیمي، یعنی داسې قسمه تعویذونه زوړن کړل چې د مشرکانو تعویذونه دي، د هغې الفاظ ټیک نه دي، د هغې الفاظ برابر نه دي، د قرآن حدیث برابر نه دي، او داسې قسمه تمیمي او داسې قسمه تعویذونه زوړن کړل نو الله تعالی به هغې ته وسپاري. خو بالفرض که چا سورة الفاتحه لیکلی ده او په کاغذ کې دا تعویذ او دا تمیمه اصل کې دا جایز تعویذ اصل کې دغه دم دی، خو په خولې ونه وایي او په کاغذ باندې ولیکي، نور څه نه دي. زه څوک دمومه سره ولا دمومه، زه یو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم دا ویمه او چاله په کاغذ ولیکم، نو صرف دومره شو چې رټن فام ته راغې، یو قسم هارډ فام ته دا راغې، په دې بنیاد باندې هم دغه الفاظ دي. نو که دا الفاظ د قرآن او حدیث دي هغې ته وسپارلی شو، قرآن او حدیث ته وسپارلی شو که نه. لهذا د من تعلق تمیمتا او من تعلق شیئا معنا ده چې هغه د شرک او دارنګې د بدعاتو د شرکیاتو غلط الفاظ دي، نو هغې ته به وسپارلی شو بیا شرک دی. ان التمائم شرک څنګه چې حدیث کې راځي چې تعویذونه شرک دی، د هغې نه د مشرکانو تعویذونه مراد دي. تفیل مسائل کې زمونږ شیخ محترم الله ګل رحمان رحمه الله هم دا مسله لیکلې ده. یو خبره په آخر کې وضاحت کوم هغه دا ده چې موږ پکې جایز او ناجایز وویلو، نو بعضې خلک وایي یاره تعویذ کې لا جایز او ناجایز د کم ځای نه راغله، خو یو شی دی. جواب دا دی چې نه، مسلم کې مشهور حدیث دی چې هغه یو کس ایمان راوړی او مشکات کې هم دا حدیث دی، وایي موږ نبي علیه السلام ته وویل چې یاره د رسوله موږ به په جاهلیت کې څه دمونه ومونه کول، لیوني هم دمول او قسمه قسم دمونه منترې هم کولې. وایي نبي علیه السلام وویل چې ما ته پیش کړئ اعرضوا علی رقاکم، د خپل دمونه په ما باندې تاسو پیش کړئ. نو ویل کله چې موږ پیش کړل ویل ما چې کله ووایه نو ویل چې دا الفاظ ته لرې کړه او دا وایه، نو کوم الفاظ چې غلط وو هغې ته لرې کړل او کوم چې ټیک ویل دا وایه. په دې وجه نبي علیه صلات وسلام ویلو چې کم دمونه چې لیس فيه شرک فلا بأس به، چې په کم تعویذونو کې او په کم دمونو کې شرکي الفاظ نه وي په دې کې بیا څه ګناه نشته. لهذا د تعویذ مسله هم دقه ده او د دم مسله هم دقه ده. ښه جی دا یو بل سوال دی چې هغه 13 ورځ باندې د حافظ سلمان بٹ صاحب رحمه الله تعالی دغه جنازه په منصور لاهور کې د جماعت اسلامی پاکستان په هډ کوارټر منصور لاهور کې د حافظ محمد ادریس صاحب حفظه الله دا جنازه هغوی وکړله او په جهر باندې وکړله، او موږ هم کتلی او ما ته ډېرو ملګرو ویډیو راولېږله چې د دې باره کې ته څه وې. نو ما ویل زه جمعې په ورځ باندې چې کوم زموږ بیان کېږي نو په هغې کې به انشاءالله دې مسلې وضاحت موږ وکړو چې حافظ ادریس سے باقاعده په جهر باندې جنازه کړې ده. الله اکبر نه پسې سورة الفاتحه ویلې ده، د هغې نه پسې بیا سورت ویلې دی او د هغې نه پس بیا درود ویلې شوی دی او په آخر تکبیر کې ډېرې دعاګانې کړې دي. نو په هغه باندې بعضې ملګرو ډېر لوی ایکشن اخیستی دی او د خلکو ریاکشن پرې راغلی دی چې دا جماعت اسلامي والا په جهر جنازې کوي، او بعضې مفتیانو صاحبانو خو پکې دا هم لیکلي چې د دې اړو مذهب نه معلومه او کله یو شن جنازې کوي او کله بل شن جنازې کوي. زه د دې مسلې تحقیق کوم، یعنی د دې وضاحت زه کوم په 2 پهلوګانو باندې. یو پهلو خو دا ده چې جماعت اسلامي پاکستان دا یو اسلامي تحریک دی او د دې په دستور کې باقاعده مولانا مودودي رحمه الله لیکلی دي چې په جماعت اسلامي دی یو مسلک نوم نه دی بلکې په دې کې هر مکتب فکر والا داخلي دی شي، یعنی یو شافعي المسلک هم په دې کې رکنیت اغستی شي، حنفي المسلک پکې هم اغستی شي، اهل حدیث پکې هم اغستی شي. لہذا په دې جماعت اسلامي پاکستان کې اهل حدیث پکې دي، شوافی پکې دي، حنابله پکې دي. کم چې د اخوان المسلمون کم خلک دی په مصر کې اکثر حنابله دي، کم چې په ترک کې دی هغه احناف دي، پاکستان کې پکې اهل حدیث هم شته او دارنګې احناف پکې هم شته. په دې بنیاد باندې جماعت اسلامي د دې خبرې باور نه دی چې هغه د خامخه سري جنازې وکړي، ځکه چې په جماعت اسلامي کې خو قسم خلک موجود دي، ځکه دا د اقامت دین تحریک ته یو خبره خو ده. او د دې سره سره زه ستا په ذهن کې دا خبره راوستل غواړم، ما معلومات باقاعده وکړل، موږ داسې هم نه یو چې په پټو سترګو باندې خبرې کوو. ما ټلیفون منصورې ته کړی مخکې یو جنازه راغلی وه، نو هلته یو خبره هغوی وکړله چې ګوره منصورې ته کله څوک جنازه راوړي لاش، نو دلته باقاعده هغوی ووایي چې زموږ جنازه په جهر باندې تاسو کوئ، نو هغوی له جنازه په جهر باندې کوي، او چې کله وایي چې موږ له جنازه تاسو سرن وکړي سرن ورله کوي. یو خدا خبر. اوس راځو د مسلې فقهي پهلو له او د دې وضاحت کوو. هغه دا ده چې جنازه دواړه جایز ده، سرن جنازه هم جایز ده او جهرن جنازه هم جایز ده. البته موږ دا خبره کوو چې موږ وایو سري جنازه افضل ده د جهري جنازې نه. حرمینو کې هم سري جنازې کیږي. موږ 13 کال پرورۍ کې عمرې له تلي 20 ورځې موږ تېرې کړي دي، په 20 ورځو کې چېرته هم یو جنازه په جهر موږ نه اورېدلې، ټولې سري شوي دي. خو دا مطلب نه دی چې هره په جهر جنازې ثابت نه دي، په جهر باندې هم جنازه کیږي او سرن جنازې هم کیږي، دواړه جنازې جایز دي. البته 4 تکبیرات پکې دي،
پاول تکبیر کې ثنا او الحمد دواړه پکې ثابت دي. الحمدلله موږ په دې مسله باندې خط تحقیق کړی دی پوهیږو پې یعنی ثنا ده. نو ثنا سبحانك اللهم تم وي او الحمد تم وي. دا په دې کې د اختلاف نشته چې فاتحه ویل جایز دي که ناجایز دي. یعنی اهل حدیث او شوافیه خو مني، البته احناف علما هم دا وایي چې فاتحه په جنازه کې ویل جایز دي، البته و چې د تلاوت په نیت باندې وینوي، د قرات په نیت باندې وینوي. نور احناف هم د دې خبرې قائل دي. دا چې خبره نشته لري چې فاتحه په جنازه کې ویل نه دي ثابت. احناف هم قائل دي، شوافیه هم قائل دي، اهل حدیث هم قائل دي. یو خبره خدا ده. او په دویم تکبیر کې وسره بیا درود شریف ته په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې کوم درود چې مونږ وایو، او په اخر تکبیر کې بیا دعاګانې دي. صرف اوس دا خبره کو چې په جهر باندې چې ثابت تر د دې څه دلایل شته او که نشته. زه به د دې یو څو دلایل ویم. یو روایت هغه مشهور روایت دی، حضرت طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه فرمایي، طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه فرمایي وصلیت خلف ابن عباس، ما د ابن عباس شاته منځ کو علی جنازه رجل، د یو سړی په جنازه باندې یو سړی مړ دی، عبد الله ابن عباس منځ ته مخکې شو. ابن عباس پیژنې څوک دی؟ ابن عباس هغه صحابي دی چې بخاری کې حدیث ته عبدالرحمن ابن عوف یو ورځ په حضرت عمر فاروق باندې اعتراض وکړو، ویل ته د عبد الله ابن عباس زمنګ سره په دې پارلیمنت کې په دې جرګو کې ولې کېنې، د په شان خو زمنګ بچی دي. ورته ویل تاسو په دنيشه دا ډېر جوړ عالم دی، وی امتحان یو وخت کې تی واغستو او عبدالرحمن ابن عوف بس منګو منله، عشره مبشره دغه قابلیت منو، ترجمان القرآن ورته ویلې شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دعا کړ اللهم علمه الكتاب والسنه، الله په قرآن حدیث باندې پوهیک. بخاری الفاظ دی اللهم علمه الكتاب والحکمه، الله په حکمت باندې پوهیک، حکیم انسانو. دغه ابن عباس رضی الله عنهما وی جنازه وکړه، نو وی په جهر فیها، وی په دې کې په جهر باندې قرات وکړو، په تیز باندې حتی سمعنا، و داسې په جهر جنازه کوله چې موږ واورېدله. طلحه ابن عبید الله وی خدایت ساتي په دغه وخت کې صحابه کرامو سری جنازې هم کولې، جهري هم کولې. طلحه ابن عبید الله د دې وخت پورې داسې جهري جنازې نه ولیدلې. وی کله چې دا جنازه ختمه شوله، وی ما د ابن عباس لاسونو چې تر دې خوښه، وی ما ته تپوس وکړو چې تا خو په جهر باندې جنازه وکړه. ویل ما ته ابن عباس ویل چې سنت حق، سنت حق، سنت دی، دا جهر سنت دی او حق دی، دا ثابت دی. ابن عباس د سنت وی، لہذا موږ وایو سرم سنت دی او جهرم سنت دی. نو دا دلیل شو، دا دلیل دی. د دې سره سره یو بل روایت د زستا مخکې پیش کوم، هغه دا دی چې کوم مشهور روایت دی عوف ابن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي. عوف ابن مالک رضی الله دویم دلیل ویما، هغه وی سمعت النبي صلی الله علیه وسلم، الفاظ د تویما سمعت النبي صلی الله علیه وسلم، ما د رسول الله نه واوریدل، په دې غوګونو باندې اوریدل، خلک په غوګونو باندې کوي، او څوک چې په جهر باندې وی هغه اوري. وی ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه واوریدل چې یو سړی مړو دوی کولا چې اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله والبرد ونقه من الذنوب كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. دا دعاګانې وکړلې، دا قسمه قسم دعاګانې چې کله وکړلې او دا سی ویلو چې الله تعالی په د باندې رحم و کرم وکا. وی کله چې دا دعاګانې ما واورېدلې، نو ویل زما ارمان راغی حتی تمنیتو ان اكون انا المیت، ویل ما ویل چې ارمان زه مړ وی، جنازې په ما باندې کړی وی. دا دعاګانې صحابه کرام واورېدلې کنه، دا صحابه کرام واورېدلې. دریم دلیل هغه حدیث ته واثله ابن اسقع رضی الله تعالی عنه فرمایي، ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازه کوله او دا الفاظ ویل چې اللهم ان فلان ابن فلان فی ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار اللهم انت اهل الوفاء واهل الحمد. دا الفاظ ما واورېدل، ای الله تعالی پلان کې د پلانی زوی فی ذمتک، ستا په ذمہواری کې د الله تعالی جنت ته بوزا، وحبل جوارک، ستا په گاون کې دی، فقه فتنة القبر، د قبر د عذاب نه وساته، وعذاب النار، جهنم د اور نه وساته، انت اهل الوفاء، الله تو وفادار، تو وفادار ذاتی، انت اهل الحمد. دا د عوف ابن مالک حدیث مې درته پیش کو، د واصله ابن اسقع روایت مې درته پیش کو، د طلحه ابن عبید الله روایت مې درته پیش کو، بلکې بخاری کې خدا الفاظ دي چې ابن عباس ورز دسی ویل چې انما جهرت بها لتعلموا انها سنه، په جهر مې جنازه وکړه د دې لپاره چې تاسو پوه شئ چې دا جنازه په جهر باندې سنت ده. البته دا اختلاف پکې دی، د ها ضمیر د فاتحه ته راځي دی او که د ها ضمیر د جنازې ته راځي دی، دواړه احتمال پکې دي، فاتحه هم سنت دی او د جهر جنازه هم سنت دی. په دې وجه باندې د جهر جنازه هم جایز ده، د سر جنازه هم جایز ده. اختلاف په افضلیت او په عدم افضلیت کې دی،
دا تا ته چا ویلي دا دماغ دله چا خراب کړی دی چې دا جنازه وشوه دا ونه شوله دا میزان تاله په لاس کې چا دره کړی دی لږ د مسلې تحقیق کول پکار دي زه په خپله باندې جنازه چې چاله کومه سرن جنازه کومه او ما ته غوره ښکاره کیږي خو څوک چې په جهر جنازه کې جایز ورته هم یم او جنازه پسې کوم هم او دا څومره اهل حدیث عالمان چې وفات کیږي د ټول مشران د شیخ عبدالسلام مرحوم جنازه په جهر باندې شو موږ ته یاد دي او مولانا کم چې دا اوس مشر عالم دی پېښور کې عبدالعزیز نورستاني صاحب کړی وه هغه تېر ورځ باندې د مولانا شیخ غلام الله رحمتي صاحب جنازه په جهر باندې وشوله او په ورځ باندې چې په کوم باندې حافظ سلمان بټ مرحوم وفات په ورځ باندې دا شیخ هم وفات شوی لہذا د جهر جنازه او د سر جنازه د دواړه جایز دي لږ وسعت نظري پیدا کول پکار دي او جګړې په دې باندې نه دي کول پکار جنازه بس الله تعالی ته زاری کول دي او په کومه طریقه باندې چې وشوله بلکې بعضې عالمان خداوي که سړی سرن جنازه هم کوي نو په دې آخري تکبیر کې دا په جهر باندې الفاظ په تیزه تیزه باندې وي چې خلک یې واوري خلک یې یادي هم کړي نو دا مسله شوله د جهر او د سرن د جنازې ښه جي نور سوالات ښه جي دا یو ملګري سوال کړی دی اونډۍ کاروبار کول څنګه دی دا سوال ډیر زیات بار راځي او زمونږ چې دا کم واتس اپ ګروپس دي یا د ټیلیګرام دا کم ګروپ دی نو په دې کې بار ملګري کوي او موږ یې بار جواب هم کوو نو یو خو دا درخواست کوم چې دا کم سوال جواب تاسو زما دا اورئ نو زما سره دا ښېګړه کوو چې دا ملګرو ته لږ یو بل سره شیر کوئ یو بل ته یې وایئ چې ملګري خبرېږي د دې نه بیا به دا مسلې به بار څوک تپوس نه کوي بهر تقدیر د اونډۍ روزګار څنګه دی نو جواب د دې دا دی د اونډۍ روزګارو مکروه دی مکروه تحریمی ولی مکروه تحریمی دی ځکه مکروه تحریمی دی چې حکومت په اونډۍ باندې پابندي لګولې ده او د حکومت یو پراپر چینل دی او په هغه پراپر چینل باندې منی ټرانسفرینګ کیږي د سعودي عرب نه سړی پاکستان ته پیسې رالیږي د پاکستان نه سړی سعودي عرب ته لیږي نو د هغې دپاره څه خاص طریقې کار دی ایزي پیسه ده دغه شانې بینک سیسټم دی په هغه سیسټم باندې منی ټرانسفرینګ کیږي او په هغې باندې حکومت خاص ټیکس اخلي دغه رولز مطابق دا پیسې د یو ځای نه بل ځای ته خلک لیږي اوس که یو سړی په اونډۍ باندې دا پیسې لیږي رالیږي نو دا په پټه باندې لیږي رالیږي په پټه باندې چې په پټه لیږي رالیږي لحاظ دا د حکومت د رولز وایلیشن کوي د حکومت د رولز ریګولیشن د هغې د قواعدو ضوابطو مخالفت کوي موږ چې دا کم کارت د پاکستان نه اخیستی دی آیډنټیټي کارت موږ چې ورته شناختي کارت وایو د دې آیډنټیټي کارت مقصد دا دی چې پاکستان موږ به ستا د رولز منو پلاني حکومت سعودي عرب موږ ستا دا رولز به منو دا اوس موږ یو تعهد کړی دی موږ اوس یو معاهده کړې ده اوس چې کله موږ د اونډۍ روزګار کوو هغې کاروبار کوو په هغې پیسې لیږو موږ د حکومت دغه معاهده ماتو نو اوفو بالعقود اوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا وعدې پوره کوي تاسو لحاظه د اونډۍ په کاروبار کې وعده ماتېږي لحاظه دا ناجایز عمل دی پاتې شو دا خبره بالفرض کا په اونډۍ باندې چا پیسې ولېږلې نو دا پیسې حرامې دي نو حرامې نه دي یعنی د اصولو د ضوابط مخالفت دی په دې وجه باندې دا ناجایز دي نور دا خبره چې دا پیسې لیږل را لیږل دا پیسې به څنګه وي او دا پیسې چې دي نو دا خبره داسې ده چې پیسې ټیک دي البته د هغې طریقه دار بالفرض که سړی د سعودي عرب نه پاکستان ته پیسې رالیږي طریقه به دا وي چې د سعودي عرب نه ریال راولېږو نو چې ریال یې راولېږو نو پاکستان کې به پیسې ورکوي ریال به نه ورکوي ځکه په دې کې قرض راځي او د قرض په معامله کې په دې کې قرض دا پکې سود راځي لہذا دا جنس به بدلی نوع به بدلی ریال یې راولېږو پاکستان کې به څه ورکوي پیسې به ورکوي او هغه پیسې به ورکوي کومې پیسې چې په مارکیټ کې په کوم ورځ باندې قیمت دی یعنې بالفرض که نن 5 فروری یوم یکجهتي کشمیر ده په دې ورځ باندې یو سړی د سعودي عرب نه پاکستان ته پیسې رالیږي 1000 ریال راولېږل نو پاکستان کې به 1000 ریال نه ورکوي بلکې د 1000 ریالو څومره پاکستاني کرنسي دغه به ورکوي یو خبره دویمه دا ده بطور مثال په 5 فروری باندې یو ریال په 43 باندې دی دې مطلب دا دی چې د 1000 ریال په عوض کې به دا 43000 پاکستاني ورکوي دا شوله د دین او دا په دغه مجلس کې به ولا قبض کوي ورکوي به په لاس کې ورله په دې کې به نسیا مسیا نه کوي نو که په داسې طریقه باندې بالفرض دا پیسې په اونډۍ باندې لاړې راللې او دا پیسې بیا جایز دي پیسو کې څه ممانعت نه راځي خو طریقې غلطه وکړله ګناه یې وکړله ځکه وایلیشن یې وکړو معاهدې ماته کړله دا مسله ده پکې نو بیا د اونډۍ روزګار جایز دی دا یو مسله ده هغه مسله دا ده چې بعض تبلیغ والا ورونه یو خبره کوي چې څوک په تبلیغ کې لاړ شي نو یو مونځ په یو کم 50 کروڑو باندې دی نو دا خبره صحیح ده او که صحیح نه ده یعنی په تبلیغ کې یو مونځ په 49 کروڑ باندې دی الجواب جواب دا دی چې دا خبره کمزوري ده د دلایلو پر رڼا کې دا خبره کمزوري ده ولې
دوه وجې دي. یو وجه خو دا ده چې د الله رب العالمین د رحمت لیمیټیشن سپیسیفیکیشن کول، تحدید کول چې الله تعالی یو عمل په 49 کروڑ بدلولی شي، الله تعالی خو د 49 کروڑ نه زیات باندې بدلولی شي. والله یضاعف لمن یشاء. 49 کروڑ خو ما ته د ډېر ښکاره کېږي، الله رب العالمین خو 49 ارب هم ورکولی شي. لہذا د الله تعالی رحمت کې تحدید دی او د الله رحمت داسې کمول دي، نو هذا دا خبره غلطه ده. یو دویم نمبر دا چې دا عبادات څومره دي نو دا توقیفي دي. توقیفي مطلب دا هغه عبادت ته موږ عبادت وایو، هغه فضیلت ته موږ فضیلت وایو کوم چې په قرآن حدیث کې راغلی وي. په قرآن او سنت کې د 49 کروڑ تحدید نه دی راغلی، لہذا که څوک دا تحدید کې دا غلط کار کوي. اوس دریم نمبر خبره موږ داسې کوو چې په مشکات شریف کې په کتاب الجهاد کې 2 احادیث شته. مشکات کتاب الجهاد کې 2 احادیث موجود دي. هغه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د الله په لار کې یعنی په جهاد کې 1 روپۍ ولګي، الله رب العالمین ول 1 روپۍ په 100 باندې بدلی. څنګه چې سورۃ البقره کې هغه مبارک آیت راغلی دی، یعنی 1 روپۍ الله تعالی په 100 باندې بدلی. نو سړی افغانستان کې جهاد دی، کشمیر کې جهاد دی، 1 روپۍ منګه ورکړه، الله تعالی براله د 100 ثواب راکړي. اوس یو بل یو مشر سړی دی، یو مالدار سړی دی، هغه 1 روپۍ راواغستله او دای د الله په لار کې په ځان باندې ولګول، یعنی عملا جهاد لاړو، خپل روپۍ راواغستله، یعنی روپۍ راواغستله روان دی افغانستان د جهاد په لار کې پیزل کینو واغستو، مالټۍ به واغستله، ځان باندې ولګوله، 1 روپۍ الله تعالی په ولکه باندې بدلی بیا. او د 200 روایت موجود دی او د 2 لکو روایت موجود دی. اوس کم تبلیغ والا ملګری چې دا خبره کوي چې یو مونږ پکې په یو 49 کروڑ باندې دی، موږ په دې کې 2-3 غلطیان دي. یو خو دغه ده چې د الله رحمت محدود کو، دویم نمبر دا چې د عبادت توقیفي او د غیر توقیفي کو، دریم غلطي پکې دا ده چې دا احادیث راغلي د جهاد متعلقو دوی په تبلیغ باندې ولګول یا په علم سړی ولګي، دا پکې بل غلطي شو. دریم څلورم نمبر غلطي په دې کې دا ده چې دا اصل کې د یو حدیث په دې بل کې ضرب ورکړي، ملټیپلای کړی دي، 700 ملټیپلای بای 7 लाख، نو 700 چې په 7 लाख کې ضرب ورکړي هغې نه 49 کروڑ بیا جوړېږي. و دا ضربونه خو نبی اسلام نه دي ورکړي، صحابه کرامو نه دي ورکړي، تابعینو نه دي ورکړي، تبع تابعینو نه دي ورکړي، بس په هندوستان یا د پاکستان بعضې علما ورکړي دي. لہذا دا ضرب ورکول دا ځکه صحیح نه دي چې دا ضرب مقصود نه دی، او بل دا هلته باقاعده انواع دي ځان له ځله، یو ځان باندې لګولي، بل په بل لګولي، نو 700 په 7 लाख کې ضرب ورکړی د هغې نه 49 کروڑ جوړ کړی دی. لہذا دا خبره کمزوري ده، دا خبره ده. دا ګورې په دې او بالفرض که په دې طریقه په دې سنس خبره سوګالي چې یو مونځ الله په 49 کروڑ بدلولی شي نو او بدلولی شي، د دې حد پورې دا خبره ګورې ټیک ده. بیخي داسې د ګمراهۍ خبره نه چې یاره تبلیغي وکړو دا پې ګمراه شو، بس غلطي وکړله. کم چې د هغوی عالمان دي دا خبرې هغوی نه کوي، کم چې عالمان دي نو تبلیغ والا عالمان دا خبرې نه کوي، هم عوام یې کوي. نو عوام خو کل انعامي او هغوی چې څه وویلو، لہذا د عوامو خبر له اعتبار نشته دی. دا مسله شوله. دا یو بل ملګري تپوس کړی دی، شب معراج به نبی علیه صلات وسلام جسم سره تللی او که روح سره تللی؟ جواب دا دی د معراج په شپه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جسدن او روحن دواړه تللی دی. نبی علیہ السلام جسد سرم تللی دی، یعنی بدن، نبی علیہ السلام دا بدن، دا جسد عنصری، دا جسد خاکی، او د نبی علیہ السلام روح دا تللی دی. البته په بعضې احادیثو کې راغلی چې نبی علیه صلات وسلام زه په خوب کې تللی ما، موږ وایو چې معراج د نبی علیه السلام په ایښه باندې ځان له شوی دی او په اوده باندې ځان له شوی دی. په اودو باندې خو بار بار شوی دی، په اودو باندې خو هر سړی اسمان ته ختلی شي، په اودو کې خو تم کیدی شي چې اسمان ته وخیږي، په دې اودو کې سړی جنت ته تلی شي، په اودو کې سړی جهنم ته تلی شي. په اودو کې الحمدلله ډېر عالمان داسې دي چې هغوی جنت په خوب کې لیدلی دی، تم لیدی شي، یو نیک مسلمان هم لیدی شي، جهنم هم لیدی شي. نو نبی علیه صلات وسلام کوم چې د معراج واقعه ده، نو رسول الله جسدن او روحن دواړه تللی دی، دا صحیح مسله ده، دا صحیح مسله ده. او نبی علیه صلات وسلام لاړو، اسمانونو کې د انبیاو سره ملاقاتونه وشول. البته نبی علیه السلام د خپل جسد سره تللی دی، خو د کوم 8 پیغمبرانو سره چې په دې اسمانونو کې ملاقاتونه شوي دي، لکه اول اسمان کې د آدم علیه السلام، دویم کې عیسی علیه السلام، یحیی علیه السلام، دریم کې یوسف علیه السلام، څلورم کې ادریس علیه السلام، پنځم کې هارون علیه السلام، شپږم کې موسی علیه السلام، اوم کې حضرت ابراهیم علیه السلام. د دې انبیاو سره چې کوم ملاقاتونه شوي دي، نو دغه انبیا د هغې جسدي بدنونه، مثالي جسدونه او د هغې سره ملاقات شوی دی، لہذا جسدن او روحن دواړه شوي دي. خجی دا یو بل ملګری تپوس کړی دی چې را بعضې شاعران په علماو پسې، مدرسو پسې، اسلام پسې خبرې کوي، د داسې اشعارو څه حکم دی؟ نو نبی علیه صلات وسلام د داسې قسمه شاعرانو په باره کې ویلي دي چې ان من البیان لسحره، چې بعضې بیان خو جادوی،
د دې حدیث دوه معنی دي. یا خدا معنا ده څنګه چې جادو اثر کوي نو دغه شانې دا بیان او دا شعر او شاعري دا اثر کوي، یعنی ښه اثر کوي. ښه بعضې شاعري ښه شاعر لکه حسان بن ثابت رضی الله عنه د نبی علیه السلام شاعر دی. او د دې حدیث دویمه دا معنا ده چې ان من البیان لسحر، بعضې بیانونه سحر او جادوی، یعنی څنګه چې په جادو کې ګناه د شرک دی حرام دي، نو بعضې شاعري بیا حرامه ده. لہذا کم شاعران چې هغه په علما پسې خبرې کوي، په اسلام پسې خبرې کوي، شاعر اسلام پسې خبرې کوي، دغه شاعري حرامه ده، ګناه ده پکې. او د داسې قسمه شاعرانو په باره کې الله فرمایي چې والشعراء یتبعهم الغاوون، په شاعرانو پسې ګمراه خلک رواني. لہذا کم سړی چې شاعري کوي، په اسلام پسې خبرې کوي، دام ګمراه دی او د متبعین هم ګمراه دي. او کم شاعر چې د اسلام دفاع کوي، د منافحت او د مدافعت دا د اسلامي او د اسلام دفاع کوي، دا بیا افضل الجهاد دی. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې جاهدوا المشرکین باموالکم والسنتکم، په مالم جهاد کولی شي، په نفسم جهاد کولی شي، په جبم جهاد کولی شي. لکه اقبالم جهاد کړی دی، څومره ښکلي اشعار ویلي دي. هو حلق یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. او قسم مشاعرے نے کڑی دی. باطل سے دبنے والے آسمان ہی ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا، ہاں او تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں. دا قسم شاعرین داغ کول. او دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے ہیں جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. اور رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. ہاں او یا رب دل مسلم کو ہو زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. ښکلي شاعریانې کړي دي. اقبال پشانې او د عبدالرحمن بابا پشانې شاعري که څوک کوي نو خو ډېره ښه شاعري ده. او که داسې شاعري کوي کم چې په دې کې دا ګډې وډې دي نو بیا دا خبره غلطه ده او دا ګناه ده. تقریبا نور سوالات خو ډېر زیات راغلي دي، خو زما په خیال باندې موږ په دې باندې اکتفا وکړو. یو سوال به صرف والمه، سوال به والم هغه دا دی چې او بس په دې به انشاءالله تعالی د خپل مجلس به ختم کو. ملګري دا دي چې د ایزي پیسه اکاونټ په باره کې ډېر زیات تپوسونه کېږي. ایزي پیسه اکاونټ دا څنګه دی؟ نو د ایزي پیسه اکاونټ په باره کې زه باقاعده څو ځل د تیمرګرې بازار ته لاړم او کوم چې د ایزي پیسه کار کوي، روزګار کوي، د هغوی نه هم ما معلومات وکړل. چېرې په دې کې تاسو ما ته وښایئ چې په کومه طریقه باندې تاسو د ایزي پیسه استعمالوئ، خلکو ته ایزي لوډ کوئ، په کومه طریقه د دې یوز دی. د بعضې مفتیانو صاحبانو سره هم په دې باندې ما خبرې اترې وکړلې او د دې سره سره ما په دې باندې فتاوی هم وکتلې او د علماو فتوی پې هم ما وکتلې. نو څومره چې څه اخذ کړل د یو طالب العلم په حیثیت باندې زه د هغې په باره کې خپله جایزه پیش کومه. صرف اختلاف زما سم کېدی شي او بالفرض که زما دا خبره خطایي نو علماو ته زما دا درخواست دی چې تاسو زما هم راهنمایي وکړئ او بالفرض که دا خبره موږ غلطه بیان کړله موږ له دې نه رجوع وکړو بیا، ځکه چې دا مسله ډېره زیاته عامه شول او هر سړی تپوس کوي. نو دا خبر هم غلطه ده چې یاره په اسلام کې موږ د یو شي حل نه راوباسو. بنیادي طور باندې په ایزي پیسه اکاونټ کې یو څو مقاصد دي. یو مقصد خدا دی، یو مقصد چې سړی کله په دې ایزي پیسه اکاونټ کولاوي نو دا ایزي پیسه اکاونټ اصل کې یو بینک اکاونټ دی. څنګه چې موږ په یو بی ایل کې، په ایچ بی ایل کې، په خیبر بینک کې یا په نیشنل کمرشل بینک کې باقاعده موږ راشو او موږ اکاونټ کولاو کو، دغه شانې ایزي پیسه یو اکاونټ دی، په دې کې موږ اکاونټ کولاو کو. یو خدا اکاونټ د دې غرض د پاره چې زه په دې کې 100 روپۍ پرتی وي نو ما ته به په ډیلی بیس باندې منټس، ایم بیز او اس ایم اس په مال راکوي. او دویم دا چې کیش بیک به مال راکوي. کیش بیک یعنی زه چې کله سهار راپاڅېږم زما اکاونټ ته به 15 روپۍ راغلي، 10 روپۍ به راغلي. لہذا یو صورت دا دی. د دې صورت دپاره که څوک ایزي پیسې اکاونټ کولاوي نو دا سود دی، په دې کې د چام شک نشته، چام پکې اختلاف نشته. یعنی د دې دپاره ایزي پیسې اکاونټ کولاوي چې زه 100 روپۍ کېدم په دې اکاونټ کې نو 100 روپو نه پس به ما ته کیش بیک هم میلاویږي، ما ته به ایم بیز میلاویږي، ما ته به اس ایم ایسز میلاویږي، ما ته به منټس میلاویږي. د دې په سود کېدو کې د چا شک نشته او دا سود دی. که څوک د دې غرض دپاره اکاونټ چا کولاو کړی لہذا هغه پلپور خپل اکاونټونه ختم کوي. پتاو دغه خبره لیکل حرام دي، دغه منټس استعمالول هم حرام دي، دغه اکاونټ کولاوهل د اوپننګ دا هم حرام دی. یو دویم نمبر ایزي پیسه اکاونټ خلک کولاوي د یوټیلیټي بلز د ادایګۍ دپاره. بلونه په دې خلک ادا کوي. یعنی ما پسې به طور مثال 3000 روپۍ راغلي دي نو زه د خپل ایزي پیسه اکاونټ ته هغه لوډ وکم او د هغې نه خپل بل بیا زه داخل کم. یو غرض دا دی. دوه شو. دریم غرض دا دی دې نه زه ځان ته ایزي لوډ کوم.
یعنی زه اضافي ساته پیسې په اکاونټ کې جمع کم او دا غي ځان ته لوډ کوم خپل رور ته کوم وراره ته کوم ملګرو ته کوم او دا کم اضافي پیسې چې زمانه لګي نو به زمانه نه لګي لحاظ ته ځان ته لوډ کوم درې شو سلورم نمبر د منی ټرانسفر د پاره منی ټرانسفرینګ یعنی زما ملګری دی په کراچۍ کې په سعودي عرب کې په لاهور کې او زما هغه په هاسټل کې سبق وي زه هغه ته منی ټرانسفر کوم پیسې ورته ټرانسفر کوم نو پیسې ټرانسفر کول او دا پیسې منتقل کول رقم کې منتقلی ورته ویل کېږي دا یو څلورم نمبر مقصد دی او پنځم نمبر مقصد هغه انشورنس ته په دی باندې او انشورنس دا دی چې را خاص پیسې تړلي یا مطلب منتلی یا ویکلی جمع کې نو کستا بل پرز بیا اتفاقی مرګ راغې نو دومره پیسې به تعالی درکې او که حادثاتي مرګ دل راغې دومره پیسې به تعالی درکې او باقاعده ټلیفون نن سبا د کمپنو والا کوي د دې په باره کې د علماو فتوا دا ده چې د اخري نمبر د انشورنس تا او د اولنې نمبر دا دوانو خو په اتفاق باندې حرام دي دوانه سود دی د دې نه ځان ساتل پکار دي او څوک چې دا کار کوي د دې دوانو قسمه مقصدونو دپاره ایزي پیسه اکاونټ جوړول او استعمال دا حرام دي پاتې شو دا درې مقاصد بلز یوټیلیټي بلز د هغې ادا کول ځان ته زلوډ کول یا پیسې ټرانسفر کول نو که چا اکاونټ جوړ کړی دی او دا پکې دا 1000 روپۍ ساتي نه بلکې داسې کار یې وکړو چې ورغې او دې ته پیسې منتقل کړلې او فوراً د ځان له بل جمع کړو د ځان ته زلوډ وکړو یې په دې چاته پیسې ټرانسفر کړلې د دې درې مقاصدو لپاره ایزي پیسې اکاونټ استعمالول دا جایز دي په دې باندې داسې قسمه څه د سود یا د جوا یا د قمار حکم نه دی لګېدلی زموږ همدغه تحقیق دی البته که بعضې عالمان یا سکالران په دې د هغوی څه ابزرویشنز دي د دې څه تحفظات دي په کار ده چې هغوی خپل تحفظات په دې باندې جمع کړي او موږ د خلکو ته صحیح مسله بیان کړو ځکه دا تپوس زما په خیال باندې د اوسه پورې به زمانه څه 15-16 کسانو کړی وي دا تپوس خو زه ورته په دې وجه وایم چې را زما سره داسې مناسب جواب ځکه نشته دی چې ما تحقیق نه دی کړی ما چې څومره تحقیق پر هفتو دوه کې وکړو نو هغه همدغه دی دغې مقاصدو لپاره د دې استعمال جایز دی او دغې مقاصدو لپاره د استعمال ناجایز دی لہذا ملګري دی په دې باندې ځان پوه کړي او یو سوال اخر به بیا زه وکړم ملګري بار کوي هغه دا دی چې د ماښام فرض او دارنګې د اذان په درمیان کې که څوک 2 رکعته مونځ کوي دا جایز دی که ناجایز دی نو دا جایز دی صلو قبل المغرب صلو قبل المغرب صلو قبل المغرب نبی علیه السلام ویلي خو بیا ویلي من شاء که څوک غواړي په دې وجه باندې صحابه کرامو کې داسې مو چې اذان به وشو نو 15 منټه 4 منټه وقفه به وه په دې کې به چا به مونځ کوو چا به نه کوو لازم نه دی یو مستحب عمل دی که څوک یې ثواب پکې شته لہذا دا 2 رکعاته ماښام د اذان او د فرض مونځ په منځ کې جایز دي کم ملګرو چې سوالات پاتې شول هغې ته موږ معذرت کوو انشاءالله تعالی یا واتساپ په ګروپ کې موږ د هغې جوابات به وکړو ځکه ټایم کافي وشو الله تعالی دې موږ د عمل کول توفیق راکړي